بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي. دا خبره د تکوین په باره کې موږ شروع کړې و چې تکوین دا د الله تعالی صفت ته او د الله تعالی لپاره د صفت ازلی ده. ازلی صفت کې دوه معنی څلور دلایل دا پېښو او بیا ویل شو چې دا خبره د داو په نسبت باندې د ماتوریدیو په نسبت باندې دا او کم متکلمین اشاعره متکلمین چې کم دي دا غي په نسبت باندې د تکوین دا یو نوې صفت جدا صفت مستقل صفت نه نه بلکې دا خو یا قدرت ته او یا چرنده اراده ده دای پوری ده. او کم کسان چې اشاعره هغه چې د تکوین دا حادث ده نو هغه د ځان لپاره دا دلیل نیول دی چې لکه تکوین او مکون د دې د یو سره تعلق ته لکه څنګه چې ضرب د مضروب سره تعلق دی. لکه ضرب بغیر د مضروب نه موندل کېږي نو دغه شانتي تکوین بغیر د مکون نه هم نه موندل کېږي. نو که تکوین ته قدیم اومنه نو مکون به هم قدیم مني او مکون ویل کېږي عالم ته مخلوق ته. نو چې عالم دی دا وګڼو که عالم د قدیم وګڼو دا خو تا خبره ورانه کړه چې د مخکې نه دا خبره کوي چې عالم بجميع اجزائه دا حادث ته نه ویل لکه پوښتنه به نه مانی نو دی دغه اشاعره د خبر ته جواب اشاره کوي. اشاعره څه خبره کوي؟ اشاعره دا وایي چې دا تکوین دا حادث ده ځکه چې تکوین دا کته حادث ونه مني نو تکوین چې نو دای سره مکون خامخای لکه ضرب وي نه ضرب سره مضروب خامخای د سړي چې ضرب او مضروب نه وي او د قشان د تکوین او مکون دا یو بل سره ضروری دي لازم ملزوم دي. نو که تکوین ته قدیم اومنه نو بیا به دا مکون به هم قدیم مني او دا خبره باطله ده چې مکون چې دا قدیم دی بلکې مکون خو حادث دی عالم خو حادث دی. نو جواب طرف ته اشاره کړی دا چې دا تکوین دا دغه بدی صورت قدیم دی باقی دی ازلی دی او مکون دا حدث دی نوې دی ځکه چې د دې مکون د تکوین تعلق د مکون سره راغلی دی نو تعلق په اعتبار سره دا حادث د نور تکوین چې دا دغه دی قدیم دی لکه څنګه چې علم دی او قدرت دی د الله تعالی صفات دي او صفات قدیمه دي او د علم تعلق د معلومات سره شو معلومات حادث وي دا شان دي د قدرت د صفت قدیمه نه او چې تعلق د مقدورات سره راشي نو مقدورات حادث وي نو دغه شان تکوین صفت قدیمه نه او د دې تعلق ذکر د مکونات سره راشي جدا بیا سوي دا حادث واجو نه هغه تعلق حادث دی او تعلق هغه حادث کېدل دا مستلزم دی د تکوین محدث کېدل لره حادث کېدل لره په دې خبره باندې پوښوي دا یو خبره چې نه دا عام متکلمین دا جواب ورکړل دي. وس یو جواب چې نه دی ورکړل دی علامه صابونی رحمت الله علیه چې امام نور الدین بخاری او یو جواب چې دا ورکړل دی صاحب د کفایه د صاحب د کفایه کا جواب کمزور دی او د علامه صابونی رحمت الله علیه جواب ذکر کړل دی دا وهذا تحقیق ما يقالنا وهذا تحقیق ما يقال دا عبارت بیا ولګم کنه عبارت وسره ولګم یو خبره کوي کنه په دون نه پويګم کوي چې وای چې ما کوي چې زجو زما وای ما وګوره دغه دې پوری وای ولما استدل القائلون کله چې هغه وینکو دلیل ونیو بحدوث التکوین فحادث کېدلو د تکوین بانه لا يتصور بدون المكون چاو چې دا نه متصور کیږي په غیر د مکون نه کذرب بدون المضروب لکه ضرب تنين دا بغیر د مضروب نه مونږ لګي نو دغه شان دي نه نو فلو كان قديما کچر دا تکوین قدیم شي نو لازم قدم المكونات نو دا عالم قدیمواله مکونات ما د مخلوق ته وای مکونات عالم ته وای نو د مکونات او قدیمواله بلازم شي او محال او دا خبره محاله ده
نو اشاره الى الجواب بقوله نو مصنف پر خپل قول باندې اشاره وکړه جواب ته یعنی چې صراحتا جواب نه ورکړي و اشاره ورته کړه فرمای او هو لا تکوین تکوینه للعالم یعنی تکوین د عالم د پاره ولکل جزء من اجزائه او د هر جزء د پاره د اجزاونه لا فی الازل د په ازل کې نه يعني قديم نه بل لوقت وجوده على حسب علمي وإرادته بلکې په وخت وجود عالم باندې په اعتبار د علم او د اراده سره فالتكوين باق ازلا وابدا فذا تکوین دا باقی دی ازلی دی او همیشه لپاره والمكون او مكون چې دی نو دا حادث دی بحدوث التعلق په حدوث تعلق سره تعلق بنوي کېدو سره دا محادث دی كما في العلم والقدرة وغيرهما من الصفات القديمة لك څنګه علم او قدرت او نور صفات قديمه دي التي لا يلزم من قدمها قدم متعلقاتها چې دغه صفات د قدیموالي د منلو د وجنه دغه صفات د قدیم منلو د وجنه د دې هغه متعلقات دا نه قدیم کیږي لکون تعلقاتها حادثه ځکه چې تعلقات د دې څنګه حادث دي لکه په دې باندې پوه شئ دې پر پوه شئ خالي بیا بل وای وهذا تحقيق ما يقال د دې ځای چې د امام صابوني رحمت الله علیه چې امام نور الدین بخاری رحمت الله علیه خپل نوم دی په صابوني رحمت الله علیه باندې مشهور دی نو دا خبره کوي د اشاعره او د مذکوره استدلال دې نه جواب په بل انداز سره کوي چې تکوین په قدیم کېدو باندې دا استدلال پیش کړی دی چې دا عالم د دې وجود یا بعد ذات د الله تعالی یا صفات د الله تعالی پورې معلق وي متعلق وي یا بنوي یا د دې تعلق به د الله تعالی په ذات یا صفات پورې وي یا بنوي کته وی چې الله تعالی په ذات پورې او د الله تعالی په صفات پورې دا د دې هیڅ قسم تعلق نشته نو دلته بیا تعطیل د صانع برشته دي صانع خود لګي بیکار دي یعنی الله تعالی بیا سکار ورانه شي او بل دا چې لکه یو موجود نه پیدا کیدونکو څه دا به دغه نه د پیدا کیدو نه به دا چې د موجود نه به نه پیدا کیدونکو څه به د موجود نه مستغنی بشي او دا ناروا دي او کته چې تعلق شته نیابه غ تعلق د یعنی د مخلوقات او د عالم د الله تعالی سره تعلق شته نو یا به تعلق قدیم غني یا به حادث غني که تعلق قدیم غني نو دل لګي عالم قدیم والا لازمي ګودا باطل دي او کنه غني جو بیا بدا تکوین چې دا به قدیم وي سره نه نه چې موږ یا تکوین قدیم دی خو د دې څخه کوم تعلق دی هغه تعلق دی نه دا د مکون سره دا حادث دی دا خبر وسی لکه پوه شو دا جواب ورکړی وهذا تحقيق ما يقال دا تحقیق دا چې کوم چې ویل شوی دي چا ویلي دي علامه صابوني رحمت الله علیه وأن وجود العالم إن لم يتعلق بذات الله تعالى وصفة من صفاته ووجود العالم کچری تعلق نو د صفات د الله تعالی د ذات تعالی سره او صفات د صفات د الله تعالی نه لازم تعطیل الصانع نه صانع غ تعطیل بیکار کېدل ولازم راشي الله تعالی بیکار کېدل چې الله تعالی بیا څه کړ دې و استغناء الحوادث عن الموجد او بل دا چې لکه د حوادث دا به بے پروا بشي د موجود نه انته چې دا حوادث له موجود نشته او هو محال نو دا خبره محال ده وان تعلق او کته چې د عالم د الله تعالی د ذات سره د الله تعالی د صفات سره تعلق شته نو بیا به د دوه حال نه خالی نه وي فإما أن يستلزم ذلك قدم ما يتعلق وجوده به یا به مستلزم د دې لپاره یعنی قدیمواله کم چې تعلق وي د وجود د دې سره نو فیلزم قدم العالم نو بیا به لازمیږي د عالم قدیمواله او دا باطل دي او لا یا به مستلزم نه وي یعنی د ذات او د صفات د قدیم کېدو د وجه نه به د مکونات دا به د دې به د حدوث به لازم نه قدم به لازم نه وي فليكن التكوين ايضا قديما نو دا دغه چې کنه تکوین دا به قدیم شي ما حدوث المكون سره د دې چې مکون به حادث وي کوم مکون المتعلق به چې ای تعلق د تکوین سره راغلی وما يقال د دې وما يقالنا دا د علامه صاحب د کفایه رحمت الله علیه چې هغه کوم جواب ورکړی دی نو داغه د دې اشاعره او د مذکوره دلیل نه هغه ذکر کړه خدا جواب چونکی کمزور ہے نو وی فرمایلی دي چې بدی کې نظر ده دا خبره کوي
علامه کفایه رحمت الله صاحب د کفایه دی وی چې کله تاسو دا خبره ومنه لکنه چې دا تکوین د مکون تعلق د تکوین سره دی د مکون تعلق سره دی د تکوین سره دی نو چې کله تا د دې سیس تعلق دی او دا خبره ده چې کله د یو سیس د بل سیس سره تعلق وي نو هغه حادث وي نو ګوره تا چې لکه کله اشاعره دا وایي چې لکه دا ضرب تعلق چې څنګه د مضروب سره دی دغه شان د تکوین تعلق د مکون سره دی نو تا چې کله د تکوین تعلق د مکون سره ثابت کو نو په دې تعلق ثابتولو باندې دا حادث شو ځکه چې حادث هغه ته وایي چې د هغې د بل سره تعلق وي او قدیم هغې ته وایي چې د بل سره تعلق نه وي پوه شوئ خو دا جواب کمزوری دی دا جواب ولې کمزوری دی ځکه دا اصطلاح چې کومه ده که نه دا ته چې د یو څیز د بل څیز سره تعلق وي نه به حادث وي او چې تعلق ورسره نه وي دا به قدیم وي نه دا اصطلاح د متکلمینو نه ده دا اصطلاح چې ده نه دا د فلاسفو ده نو لهذا دا خبره دا کمزوري ده دغه وایي متکلمین چې حادث هغې ته ویل کېږي چې مسبوق بالعدم وي یعنی یو څیز د مخکې نه وي او بیا موجود شي او قدیم هغې ته وایي چې هغه د هغې لپاره ابتدا انتها ولا نه وي پوه شوئ بیا یې پکې دا خبره کړې ده چې یاره د دې صاحب د کفایې دا خبره صحیح کېدی شي خو که ته پکې یو قید ولګې هغه قید دا ولګې چې ته وایې چې یاره دا افعال ټول الله تعالی نه ثابت شوي دي خو بالاختیار بالایجاب نه او بل دویمه خبره پکې دا کې چې یاره داسې دا اثبات په داسې دلیل سره ته کې چې هغه د عالم په حدوث باندې موقوف نه وي د عالم په حدوث باندې موقوف نه وي که دا خبره دې په کولو جو صحیح ده چې هغه دا دی چې هر د فاعل د هر فاعل مختار فعل د هر فاعل مختار یعنی هغه کس چې په خپل اختیار سره فعل کوي نه دا مصنوع وي مصنوع معنی جوړ کړل شوی وي او معلول وي او دا مصنوع او معلول دی دا حادث وي پوه شو مې باندې وګوره ورته وما يقال او ودی نه ویلې شي په جواب کې ودی نه ویلې شي چې چا ویلي دي دا صاحب د کفایه یاد سي وما يقال او هغه څه چې ویلې شوی دي هغه څه چې ویلې شوی دي صاحب د کفایه ویلي دي من ان القول بتعلق چې دا قول په تعلق په دې خبره سره قول په دې سره بتعلق وجود المكون بالتكوين چې د مکون د وجود تعلق دی نه د تکوین سره دی قول بحدوثه دا دې په حدوث باندې قول له ولی اذ القديم ما لا يتعلق وجوده بالغير ځکه چې قدیم دي ته وایي چې د هغې د بل څیز سره د هغې د وجود متعلق نه وي په غیر سره او کوم څیز چې په غیر سره د هغې وجود متعلق نو هغه حادث وي والحادث ما يتعلق ففيه نظر وایي دې صاحب د کفایې چې کوم جواب وکړو نو په دې کې نظر دی هغه نظر سره لأن هذا المعنى القديم والحادث بالذات على ما تقول به الفلاسفه چې تا د حادث او قدیم د کوم معنی دی وکړه نو دا چې لکه هغه د بل څه د یو څه د بل څه تعلق هغه حادث وي او د یو څه د بل څه سره تعلق نه هغه قدیم دی نو دا خبره د خپل ده ودا د فلسفه قول له من قول نه ده واما عند المتكلمين د متکلمین په باندې فالحادث ما لوجوده بدايه حادث هغه څه ته چې د هغې د وجود د لپاره ابتداوي ابتدا څه مطلب ان يكون مسبوقا بالعدم چې مسبوق بالعدم مطلب دا دی چې یو څه د مخکې نه وي اوس موجود شوی دی والقديم بخلافه او قديم د دې خلاف ته د څه خلاف ته یعنی چې مسبوق بالعدم نه وي ومجرد تعلق وجوده بالغير او صرف دا چې د دې سیس تعلق د بل سره دی نو لا يستلزم الحدوث بهذا المعنى نه لازم وي حدوث لره په دې معنی باندې ولی لجواز ان يكون محتاجا الى الغير ځکه چې دا خبر جایز ده چې یو سیس هغه محتاج وي غیر طرف ته او صادرا عنه او دا انا بس صادر وي او دائما بدوامه او دائم په دوام سره كما ذهب الى الفلاسفه لکه څنګه چې فلسفه دي ته تللی فی مدعو قدمه من الممكنات چې دوی چې بعض ممکنات دي چې پای کې هغه قدیم دي لکه هیولا او جسم هغه چې دا قدیم غني نو دلته مصنف و جواب ته اشاره کړی دا پر خپل متن کې چې کل جزء من اجزائه چې هر جزء د اجزاء چې د عالم نه دا حادث ده نو هیولا دا چې کومه فلسفه دا یقول کوي نو دا قدیم نه نعم اذا اثبتنا بریک سره دا خبره کوي وای چې د صاحب د کفایه دا کلام دا به صحیح وي خو په دې یو صورت کې به صحیح وي چې کله موږ را ثابت کو چې د عالم صدور د صانع د عالم نه جنن بالاختیار شوی دی نه بالایجاب
او یو بدا خبره کو چې د اثبات په داسې دلیل سره ده چې داغه عالم حدوث پای باندې موقوف نه وي پوښښ به معنی لکه ګوره نعم اذا اثبتنا ثبوت صدور العالم وکړه موږ ثابت کو صادر کېدل عالم د صانعنا بالاختيار په اختیار سره نه به ایجاب سره بدلیل په داسې دلیل سره لا يتوقف على حدوث العالم چې حادث په چې عالم په حدوث باندې موقوف نه لري كأن القول بتعلق وجوده نو كان القول بتعلق وجوده نشبه القول بتعلق د وجود د سره چې د عالم سره تعلق د عالم د وجود دا تعلق د سره بتکوین الله تعالی په تکوین الله سره قولا بحدوث دا دغه په حدوث باندې علامه نه لکه پوه شو به معنی لکه مطلب موږ وایو کنه چې دا فاعل دا فعل د فاعل مختار دی دا فعل د فاعل مختار دی او معلول دی او هر معلول او مصنوع ترند حادث وي نو بیا به دا حادث بګني ومنها هنا يقال او يدين دا خبرهم ویل شولا ويدين هغه چې ویلېږي چې لکه فلسفه دا خبره کوي کنه چې دا هیولا دا چې نه دا اگر چې ممکن دی لیکن دا قدیم دی اگر چې په عالم کې لیکن دا قدیم دی نو مصنف چې دا کم قول وکړو دی ماتینو چې دا متن کې چې دا کوم ویلو کنه چې تکوین للعالم ولكل جزء من الاجزاء الى في الازل چې نه عالم او نه د هر جزء د اجزاونه دا ازلی نه لري نو په دې سره د فلسفه او قول رد شو چاوي چې هیولا دا قدیم نه وګوره ومنها هنا يقال د دې ونه بدا ویل شوی ان التنسيس على كل جزء چې دا تنسیس تصریح په هر جز د اجزاء د عالم نه چې مصنف تصریح کړی د خپل متن کې چې هر جز د اجزاء د عالم نه اشاره ده الى رد خبر على من زعم باغ چا باندې چا ګمان کړه قدم بعض الاجزاء چا بعض اجزاء چې دا قدیم دي لکه هیولا والا قد فهم انما يقولون بقدمها ندوهم قول کوي په قدم د دې سره بمانه عدم المسبوقيه بالعدم او چې دا عدم مسبوق بالعدم ده لا بمعنى نه په دې معنی باندې چې عدم تکونه بالغیر چې لري تعلق د بل څه سره چې دا موجود ده لکه پوښوي لکه فلسفه وي کنه چې هیولا د دې تعلق د چا سره وینو هیولا د تعلق د چا سره وینو نو هغه قدیم دی نو وایي چې دې معنی دا نه ده چې قدیم نو هغه معنی نه چې مسبوق بالعدم بنوي او حادث مسبوق بالعدم نو کدا معنی ته عقلی چیرې د دې سره تعلق ده حادث ده او د دې سره تعلق نشته دا قدیم ده نو بیا به هیولام قدیم غني دا خبره غلطه ده والحاصل حاصل څه شو حاصل دا شو کنه ول د دې نه دا وای چې لکه دا اشاعره چې دا کومه خبره کړې ده اشاعره چې دا کومه خبره کړې ده چې تکوین تعلق د مکون سره د سي ده لکه څنګه د نظر تعلق د مضروب سره نه وای دا خبره د سره منم نه ولې نه مني ځکه چې دا تکوین چې ده کنه دا صفت اضافي ده صفت حقيقي ده او ضرب چې دا صفت اضافي ده د ضرب د پاره د ضارب ضرورت ده د ضرب د پاره د مضروب ضرورت ده او د تکوین د پاره چې دا د مکون ضرورت نشته ده تکوین دا خو مبدا ده لکه بوا شو به معنی لکه بری خبره باندې پوه شوي نو ستاره کم قیاس چې کړه دی کنه چیرې د تکوین د مکون سره د تعلق لکه څنګه چې ضرب د مضروب سره تعلق ده وای دا خبره دي نه منم والحاصل حاصل دا شو ان لا نسلم چې بشک موږ تسلیمو انه لا تصور التكوين چې نه متصور کیږي تکوین بدون وجود المكون بغیر د وجود مکون وان وزنه معه او بشک وزن د دې سره حیثیت د دې سره مع وزن الضرب مع المضروب لك معه د دې سره وزن الضرب مع المضروب لك څنګه چې د ضرب تعلق د مضروب سره دا نه تسلیموله فان الضرب صفه اضافيه ذکر ضرب اضافي صفته لا يتصور بدون المضافين دا نه متصور کیږي بغیر د مضافین نه مضافین یعنی الضارب والمضروب بغیر د ضارب او د مضروب نه والتكوين صفه حقيقيه التكوين صفه حقيقيه هي مبدا الاضافه دا د اضافه لپاره مبدا يعني التي هي اخراج المعدوم من العدم الى الوجود دغه د تکوین دی ویلېږي چې راوباسي معدوم سیز لره د عدم د وجود ته لا عینها نه عین دغه سیز لا عین اضافت نه
وای بعد کسانو وی کې ویلي دي چې دا تکوین د عین اضافت ته نو دا خبره دا وی غلطه ده لا عین حتى لو كانت عینها وكجردل دي عین شي على ما وقع في عباره المشايخ چې کوم واقع په عبارت د مشایخ کې لکان القول بتحققها نو قول په تحقق د دی باندې بغیر د مکون مکابره انداز به شوړي دی وي حد درمی ده مکابره حد درمی ده و انکار نو انکار د ضروری خبر ده فلا يندفع بما يقال نو نمون د فيږي هغه چې ویل شي په دې سره هغه چې ویل شي دي من ان الضرب عارض مستحيل البقاء چې دا ضرب د سي عارض دی چې هغه بقا ته نه محال ده وې ضرب بغیر د نه مونږ لګيږي نه بغیر د مفعول نه مونږ لګيږي چې ته لکه ضرب او مضروب پکې نه فلا بد لتعلقه بالمفعول نو د ضرب لپاره ضروری دی تعلق د مفعول سره ووصول الالم اليه او چې رسیدل د درد هغه ته من وجود المفعول ما اذ لو تاخر کچته دا مؤخر شي لنا عدم هو نو دا یعنی کدا مخوم دغه د لری کړل شي مفعول د لری کړل شي نو ضرب معدوب شي لکه په شو باندې باندې یعنی ضرب بغیر د مضروب نه مونږ لګيږي بخلاف الفعل البارد على بخلاف د الله تعالی د فعلنا فانه ازلي واجب الدوام ذكر الله تعالی فعل ازلی واجب الدوام دی يبقى الى وقت وجود المفعول او دا مفعول لري وقت پورې باقی وي د وجود د مفعول د وجود په وخت پورې باقی وي لکه دا دقیق نو لکه په شو باندې نو کوم اشاعره چې دا خبره کړو چې تکوین تعلق د مکون سره د سیده لکه څنګه چې د ضرب تعلق د مضروب سره دی نو دا خبره مونږ نه مونږ دا خبره باندې پوه شئ اوس برته چی ها پوره ده